د سورہ توبه 59 نمبر آیات ته یو کم شپیته نمبر آیات د سورہ توبه د آیات کې الله جل جلاله د مخلص مسلمانانو ذکر کوي چې مخلص مسلمانان دا هغه دي چې دا الله او د الله رسول سو تور کی ندی په هغه باندې راضي شي الله وتصور کی ما فوق الاسباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتصور کړي ما تحت الاسباب الله جل جلاله ورک لګي خو اسباب تنګوري او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورک لګي خود اسباب سره کوي یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والله معطي الله جل جلاله ورکون کی دی وانا قاسم او ز تقسیمون کیما بعض حضرات د دې آیات نه دلته استدلال کوي څنګه الله ته علم کلی حاصل لنه دا سه رسول الله تم حاصل لې ځکه الله جل جلاله دلته ځان سره ذکر کوي هم نه دا خبره صحیح نه ده دا چې موږ دې جواب وکړو چې الله ورکړه کوي خو ما فوق الاسباب الله اسباب ته نه ګوري او رسول الله ورکړه کوي خو ما تحت الاسباب اسباب لاندې ورکول کوي وقالوا حسبنا الله او دا مسلمانان مخلص مؤمنان وای چې کافر موږ لره الله جل جلاله سيؤتين الله من فضل الله فرمای زرد چې ور بکړو مونږ الله به زر ورکړي دي تا سيؤتين الله زرد چې ور بکړي شي الله جل جلاله من فضل د خپل فضلنا سيؤتين الله الله راکړه مونږ ته من فضل د خپل فضلنا ورسوله او رسول ده او بیا وی ان الى الله راغبون او منګه خاص الله تعالی ته رغبت کوونکو بیا دینه بس الله جل جلاله د دې مصارف بیانې چې د صدقات او مصارف صدقات چې کیږي نه دا بچا باندې کیږي دا یو څو قسم خلک چې دی آیات کې الله جل جلاله فرمایلی چې دې خلکو له خپل زکات چې دینه دا صدقات خیرات دا ورکول شي انما الصدقات للفقراء صدقات چې دین د فقیرانو د فار دي والمساکین او د مسکینانو د فار فقراء او مساکین مسکین هغه چاته وي چې د یو ټیم وي د بل ټیم نه وي او فقیر هغه چاته وي چې د بالکل د رزق درک نه لګي والعاملین علیها او څوک چې د زکات خیرات را جمع کوي نه غیله چې دین غیله به نه ورکه والمؤلفه قلوبهم او هغه چې زلونه آشنا شي د دوی زلونه آشنا شي د ایمان سره یعنی کمزوري مسلمانان دي نه هغه تم زکات ورکړه چې د زلونه د ایمان کې نورم راسخ شي نور هم مضبوط شي وفي الرقاب او د سړونو په آزادولو کې یعنی د غلامانو د آزادولو کې هم تمال چې دین دا ورکول شي والغارمین کم یو کس چې تاوانی شي قرضدار شي نه هغه ته خپل خیرات زکات چې دی دعوت ورکول شي نه غارم په څو قسمه باندې راځي یو دا چې دوه کسانو په درمیان کې روغ او کې ذمہواری په خپل سر باندې واخلي نه دې کوم سړی تاوانی کیږي یې بل ځای او کاروبار شروع کړي چې کاروبار کې تاوانی شي یار دو کسانو په پیسو جاخره د غي ذمہواری واخلي نو دغه ذمہوار ته پیسې چې دین دا ورکول شي زکات خیرات ورکول شي وفي سبيل الله او څوک چې د الله فلار کې دي مراد د مجاهدین دي چې مجاهدین تم تخپل مال زکات چې دین دا بوته ورکه دغه چې مجاهدین هغه خو په خپل بدن چې نو ټول د الله فلار کې وقف کړي دي نو پیسې چې دین دا بوته تور کې د غیره کور به خیال ساتي د غیره ټوپک د ماشين به خیال ساتي یاد غرنګ او فی سبیل الله پلار د الله کې مراد تنا تبلیغیان حضرات دي چې څوک تبلیغ لاله شي
نه هغه خپل مال چې دې نه دا تور کول شي سو کال لذي هغه خپل مال دا ور کول شي دغه رنګي خدای کور کې بل څوک نه نه دای کور خیال بم ساتي دل خپل مال خیرات چې دې نه دا تور کول شي کم سړی چې لیل لذي خو غریب دی واسي نه کی نو دا تبلیغیان دی بیا د سکار کوي چې د کس له پیسو بندوبست کوي او ور کوي مولا دا ډېر خپل عمل دی دا رنګ او فی سبیل الله فلا د الله کې دینه مراد د مدرسو طلباء کرام هم دي دیم چې دین دیم د خپل کورونه پرې خو دی وي او راغلي ویدل ته په مدرسو کې وي او د خپل سبقونه وایي نو د خلق المال خیرات زکات چې دین دلم ورکول شي وابن السبیل او دلار مسافر باندې اغي ته هم ته خیرات زکات چې دین دعوت ورکول شي الله فرمای فریضه من الله دا فرائض دا الله دا طرفه والله علیم حکیم الله فوی دی خاوند حکمت دی ومنهم الذين يؤذون النبي او بعض د منافقین دا هغه دي يؤذون النبي چې دي تکلیف رسي پیغمبر ته ويقولون هو اذن او دی وای چې دا هر خبره مانون کې دي اذن اصل کې ویل کېږي غوږ ته او چې په غوږ سره کوم خبره او وړاړي کې معنی نو بس دا غي باندې به اطلاق کېږي نو یقولون هو اذن دا منافقین وای چې دا پیغمبر دا خو اذن دی یعنی هر خبره مانون کې دي الله وای ته ورته وایا اذن خیر لکم تاسو نه چې کومه د خیر خبره وي د هغه مانون کې دي کو چره د شر خبره وي هغه پیغمبر د هغه مانون کې نه دی یؤمن بالله دی ایمان لري په الله باندې و یؤمن للمؤمنین او د خبره مانون کې د مؤمنانو دی ورحمت للذین آمنوا او رحمت د مؤمنانو لپاره استاسونه چې کوم خلق دي داخله لپاره دا رحمت دی والذین یؤذون رسول الله الله فرمای څوک چې پیغمبر علی السلام ته تکلیف رسي لهم عذاب الیم دي د فارت دردناک عذاب دی پیغمبر علی السلام ته تکلیف رسول دا یو عجیبه مسله ده دا یاد ساتي چې د زیارت پورز د ګل فورز نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل امت د اعمال چې دین دا پیش کیږي د دوه ورځې باندې نو کچره پیغمبر علیه السلام ته مونږه خسته توخپه ولېګلې خسته عملونه او ته مونږه ولېګل نو الته کې به هغه خوشاله شي او کچره مونږ ګناهونه لیږو ورځې مداسي تیر شي یو ورځ کې تقریبا 24 غنټې تیر شي او په هغه کې مونږ په خپل پیغمبر علیه السلام باندې یو پیر درود شریفونه وایو نو د ګل بورت باغ ته څه پیش کیږي تا امت دا امت دي چې یاره یو پیرم پتا درود شریف نه دی ویلې یاد غرانګي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره لوبه ټوکی کول په دې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر زیات تکلیف چي نه دا ورس نو چې کم داغي په سنت او پورې کم خلق نن سبا مذاق شروع کړي دي چې دین ځان وساتي دا چې دا ټول کارونه باندې هغه خبريږي او دا غي خبرې دلای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې تکلیف ورس الله فرمای والذین یؤذون رسول الله څوک چې د الله رسول ته تکلیف رسي لهم عذاب الیم دا غي لپاره عذاب دردناک دی يحلفون بالله لكم ليردوكم والله ورسوله احق ان يرضوه دي قسمونه خو په الله باندې تاسو ته دي لپاره چې تاسو راضي کی چیرې مونږ ګوره ته زمونږ د پزاد د خدای تعالی قسم می چیرې ګوره مونږ ته دا عذر و دا عذر دی لکه نن سبا د بانګر چې کم خلک منځونه نه کوي لکه مونږ راځي جامع می پدې دي دا باندې دي دا مونږ نه کوي یو قسمه باندې ده جامع پلي دي نور شکور دې کم نظر اسلام آباد یې حضرت بدل کورا شو درېګا نبي ابا الله فرمای دي منافقین او په الله سره قسم وخړو چې ډیره پاره چې تاسو راضي کی والله ورسوله احق يرضوه الله او دغه رسول زیات حقدار دي چې دا منافقین هغه راضي کی الله راضي کی دا الله رسول راضي کی ان كانوا مؤمنين کو چردي مؤمنان الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله ايدي ته علم نشتا انه يقينا دي من يحادد الله ورسوله
چې څوک مقابله کوي د الله او د الله رسول سره فان یا چې څوک تکلیف رسوي د الله او د الله رسول ته فان له نار جهنم چې بس دې لپاره اور د جهنم دی خالدن فیها دی په دې کې بیا همیشه وي ذالک الخزي العظیم الله فرمای دا رسوا کنم دی او لویم دی ذلیل کون کم دی او لویم دی يحذر المنافقون دا منافقین یریږي ان تنزل علیهم دا چې نازل بشي په مسلمانانو باندې سورۃ یو سورۃ تنبئهم چې الله به خبر ورکړي دوی ته بما د هغه څه په باره کې فی قلوبهم چې د منافقانو په دې زړونو کې دي الله به د هغه څه خبر ورکړي چې ردی دا کوم قسمونه خوري دا په دروغ باندې خوري حقیقت کې دي د الله ولاره کې نوزي دا دروغجن دي د دې خبره الله مسلمانانو ته اطلاع ورکړي دا منافقین یریږي قل استهزئوا الله فرمای قل استهزئوا تو ورته وای استهزئوا مذاق کوي ټوکې کوي ان الله مخرج یقینا الله جل جلاله ښکارا کون کې ما هغه تحذرون سنه چې تاسو یریږي الله به هغه سيزونه چې دا بختاره کی الله دې عمل کوي